وعلى آله الطيبين وعلى أبواب تقصير الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. باب د په احکام د قصر او د سفر. د سفر په پنځو مسائلو کې د فقهاو کرامو خلاف. اول په حکم د قصر کې چې دا واجب دی او که مباح. قصر ضروری دی که نه. دیم په مسافت د سفر کې څومره سفر کې به قصر کې. دریم په موده د قصر کې څومره ورځې به قصر کولی شي، څومره زیات به بیا نشي کولی. څلورم په نوع د سفر کې چې کوم سفر کې قصر کولی شي، کوم کې نشي. پنځم آغاز د سفر کې چې سفر به د کوم ځای نه شروع کړي. مسائل ډېر دي خو ډېر وروسته مسایلو ځینو خیال کړو. طالبانو یو بخاري کې دا غلطي کړې، ولې دا پرچې لیکل دی چې پرچه کې څه سوال یې هغې ته به ګوره. نو اکثرو دا غلطي کړې دی لکه د درس په شان سبق یې شروع کړ چې دې کې شپږ مباحث دي په باب قول النبي صلی الله علیه وسلم انا اعلمکم. نه دا غلطي ده. درس جدا وي، پرچه لیکل جدا وي. داسې مه لیکي. دویمه دا غلطي ده چې تپوس ته نه د دوو مذهبو شوي دی چې متکلمین او محدثین څه وایي، تاسو لس واړه لیکلي نو ځان ته مخ خراب کړی. نو دا بېوقوفتیا وي د طالب چې په پرچه نه پوهېږي. په پرچه پوهېدل دا به خپل کمال به نه څرګندوي. کمال هم دا دی چې د پرچې مطابق جواب وي چې څه درنه تپوس شوي. نو په هغې کې دومره وخت تېر شي چې هغه دویم جواب کې کیرخي راکاږي، وی وخت ختم شو. نو قمقله دا خو تا کړی دی، ولې دی وخت ختم؟ خلک پرچې ته وګوري ټول چې مناسب څنګه دی. نو آخر کې وایي نه دا دی ما ته وخت پاتې نه شو نو زر کمې نو وخت ولې پاتې نه کړ؟ دا خو ته بېوقوف دی. نو ګوره جواب د سوال مطابق لیکې او جواب د درس نه. ګوره پرچې ته چې هغه درنه څه غواړي. بل درېیمه غلطي طالبان دا کوي چې بیا سوال ولیکي، وي حتی دا تپوس کړی چې دا به داسې نو دا به داسې نو د دې جواب داسې دی. دې ته څه حاجت دی؟ تطویر بلا فاعل چې څو ځله مې درته ویلي چې سوال دوباره مه لیکې او مه دا لیکې چې تا رانه چونکې دا تپوس کړی دی نو د دې جواب دا دی وبالله التوفیق. د دې څه حاجت دی؟ تمهید پکې دی. وخت هم ځان له خرابوي او د بېوقوفتیا علامه مې چې دې پوهېږي نه په لیکلو په طرز. نو سوال مه لیکې دوباره، نه تمهیدونه دی. ما الحمدلله تر وسلام والعاقبة للمتقین پور او نه د تپوس نه زیات جواب مه لیکې. تپوس نه چې زیات ولیکه دا خو د قمقلتوب دی، ته وخت ځان له خراب چې څومره سوال دی هغومره جواب لیکه. بل بیا د پرچې طریقه جدایي د درس جدایي، درس به جدا وي، پرچه به جدا وي. او چې د سفر په باره کې یو تپوس راشي ته وایي دی کې پنځه مباحث دي، نو دا خو د قمقلتوب وکړه. نه چې څه درنه تپوس کړي د هغې جواب ولیکه. اوس هم پوه شوې؟ نو بخاري کې هم دا غلطۍ کړې ده. سوالم دوباره کړی ده، تمهیدونه او لعاقبة للمتقین هم لیکلی. او چونکې ته دا تپوس کوې نو زه دا جواب کوم. دې ته ځای بل چې کوم تپوس ته نه دی شوی هغه هم لیکلی دی، نو وروسته جوابونه هم بېکاره پرېښي. پوه شوې زما په خبرو؟ په پرچه پوهېدل او د پرچې مطابق جواب لیکل دا اوله پوهه ده. زه خو چې ګورم چې طالب دې نه پوهېږي نو به نمبر یې کمې ورکړم، او چې پوهېږي نو نمبر یې زیاتې ورکړم.
دې په طریقه نه پیږي. نو څو ځلم پې کړی چې دوباره سوال ته لیکلو ته حاجت نه او نه د تپوس نه زیاتې خبرو ته حاجت. نو سفر کې پنځه مسائلو کې اکثر فقها بحث کوي. اول او اهمه مسله دا ده چې حکم د قصر دا واجب دی، فرض دی او که مباح دی. یعنی قصر جائز دی و اتمام غوره دی، یا قصر سنت دی خو اتمام هم جائز دی. درې واړه امامان په دې دي چې قصر او اتمام دواړه راغلي. هو قصر سنت ته اتمام جائز ہے، څوک لا اتمام ته غوره وي او قصر ته جائز او مباح. زمونږ امام ابو حنیفه قصر فرض ګڼي په سفر کې چې خامخا وکړي، او قصر په سفر کې داسې دی لکه اتمام په حضر کې. راځي چې دا مسله اول حل کو. چې څوک قصر جائز ګڼي یا سنت ګڼي، یعنی اتمام هم جائز ورسره ګڼي، نو دوی درې دلایل وایي. یو نص آیات وایي، یو عمل د خلیفه راشده، یو حدیث د عائشه. آیات داوی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. نو خدای وی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، گناہ نشتا کہ قصر مکو. نو قصر کے نفی دا جناح ہوئیلا. معلومه دا شو چې قصر جائز دی، که دا ضروری وي نو لا جناح تعبیر به ولې راځي. پروا نه لري که قصر وکړي، ګناه نشته که قصر وکړي. نو آیات دلالت په نفي د جناح د قصر نه کوي، نه په فرضیت د قصر. یو دلیل. دویم حضرت عثمان با فمنا کی بے اتمام کو او عائشہ بم کو عمل دیو خلیفہ راشد او دا ام المؤمنین دلالت پا دیکھئی چه قصر ضروری نہ دے کہ ضروری بھی نہ دی بے اتمام ملکو. درم حدیث تا عائشہ دے پا دار خطنک سید الکائنات توئی قصرت یا رسول اللہ و اتممتو وافطرت وصمت. قال لقد احسنت یا عائشة، قربان تا قصرک ما اتمامک، تا افطارک ما روجونی ولوی دیر دی خوکڑا. نو پر تقریر النبی دا ثابت شوا چه قصر جائز دے. دیکھا کہ قصر ضروری وی معاشی تبیو دا دے والے کو اتمام دے والے کو. سلورم دلیل یو وجہ اخلی دا اوی شریعت چی سنگا قصر پا سفر کی جائز کرده، نو روجہ پر خودلیم پا سفر کی جائز کرده. نو کسڑی پا روجہ کی مثلا پا سفر کی روجہ نیولا نو جائز دا بلکہ مستحسنہ دا. نو افطار پا روجہ کی جائز دے او صوم نیول احسن دے. نو دا شام قصر کے چوکو نو جائز دے و اتمام احسن دے. نو قیاس پا صوم گئی، پا صوم کی پا افطار ضروری نہ دے بغیر دے ابن حزم ظاہری دا مسئلہ کرے چو علماء دا خلاف تارو خلاف نہ ہوئے. نو گویا سلور دلیل شو، درې نقلی دلیل او سلور عقلی.
دا علماء دلائل دي چې هغه قصر ضروری نه ګڼي. اوس په مونږه به دوه خبرې لازمي شي. اول دلائل لقصر، دویم جوابونه د دې د ادلهونه. د قصر د ضروري کېدو دلیل بشمار احادیث او سر کې حدیث د عائشہ ده، الصلاة اول ما فرضت رکعتان فزیدت فی الحضر وأقرت فی السفر. منذ رکعت فرض شوی ده او حضر کې اضافه شو او سفر په خپل حال پاتې شو، نو چې اول نه 2 رکعات دی او په سفر کې پاتې شو نو دا خو اصل مون شو. حدیث ته ابن عباس ان الله فرض علیکم صلاة الحضر 4 رکعات وصلاة السفر رکعتین وصلاة الخوف رکعتان. او چې څوک وي اتمام په سفر کیو کی دا څه دی لکه قصر چې په حضر کیو کی. قصر په حضر کې ممنوع دی، نه اتمام هم په سفر کې ممنوع شو. دعا دریم عمل د مصطفی ته ګوره. حضور مبارک په ټول عمر کې چې څومره سفرونه کړي دي شرط اتمام نه دی کړی، نو که اتمام جائز وي یا لکه دوی چې وی مستحسن وي نو پکار دا چې حضور مبارک په خپل عمر کې خو یو ځل اتمام کړي په سفر کې، نو ټول عمر په سفر کې قصر کوي. معلومه دا شوه چې قصر اصلي حکم دی د سفر. هذا د دې د ادلهونه جواب. د دې وجه ټول محدثین کرام مون سره دي، احناف سره محدثین کرام قصر ضروری ګڼي لکه احناف. آیات نه جواب. اول خدا چې د آیات کې اختلاف ته چې دا په باره د صلات خوف کې دی که د صلات سفر کې دی، ځکه دې کې 2 قیدې دي. اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. نو ضرب هم ذکر دی او خوف هم ذکر دی. د امام بخاری دا رایه چې دا د صلات خوف په باره کې دی او ذکر کړی مو په صلات خوف کې قدر ته یاد. نو چې صلات خوف شي نو قصر نمرات قصر فی الکیفیت، او که سفر شي نو قصر نمرات قصر فی العدد فی الکم. خانو چې صلات خوف په باره کې شي نو بیا خو د دوی استدلال صحیح نه شو په صلات خوف. خو دا په صلات سفر کې د صحیح ده، بلکې د دواړو تاییدونه شته د روایت. یعلم بن امیہ راغی عمر صاحب وی قربان سفر کې چې خدای آیات را لېږلی او قصر یې پکې ویلی دی، هغې کې خو قید د خوف دی ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. نو نن سبا خو په سفر کې خوف نشته نو ولې قصر کو؟ نو عمر صاحب او یعلا دواړه دی په سفر حمله. نو هغه ورته وایي صدقة تصدق الله بها علی عباده فاقبلوا صدقته. دا د خدای صدقه ده چې په خپلو بندګانو یې ویلې ده، نو د خدای صدقه قبوله کړي. معلومه ده چې دا د سفر په باره کې دی او قید د ان خفتم قید واقعي دی، ځکه د هغې سفرونه به د خوف نه خالي کېدل نه،
نو قید د خوف قید احترازی نه ده. ناغي وی خچ سفر شنو د لا جناح لفظ راغلی. موږ لا جناح دلیل د دې نه دی چې کني قصر جائز. خدای خو لا جناح د صفا مروه په باره کې ویلي دی ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. نو لا جناح عليه سره دی چې موږ صفا مروه کې سعی واجب ویو، احمد صاحب سنت وی او مالک او شافعی صاحب فرض وی. نو ولې ورته فرض وی ولته لفظ د لا جناح نه؟ نو معلومه دا شو چې لا جناح دلیل د اباحت او د جواز نه، دا د فرض سره مرادي. خو بظاهره چونکه شکل د قصور وي په سفر کې 2 رکعات بظاهره لنتوب د موز کمول دي، نو خدای ته تعبیر په لا جناح سره کړی دی، یعنی حکم خو فرض دی. لکه صفا مروه کې او پخوا خلکو سعی د بوتانو دپاره کوله، نو خدای د هغې د دفع توهم دپاره لا جناح ووي، کنې حکم خو ضروري دی. او که د خوف په باره کې لکه د ابن عمر حدیث، هغه نه چا تپوس کوي قربان د خوف په باره کې خو حکم په آیات کې راغی، سفر د کوم دی نه معلومه و. وی دا د حضور عمل دی چې مونږ یې کوو، حضور په سفر کې قصر کړی دی، نو هغه آیات په خوف حمل کړو. نو که په سفر حمل شي لا جناح دلیل د استحباب او د جواز نه دی، بلکې لا جناح فرضیت سره هم راځي. هغې را باندې بیا یو اعتراض کوي چې عمر صاحب وایي صدقة تصدق الله بها على عباده فاقبلوا صدقته. نو صدقه ویلې د قصر ته، نو صدقه قبلول خو فرض نه، خدای یو احسان کړی دی صدقه ده. نو علما وی ټیک ته صدقه قبلول فرض نه ده، خو که د انسان د طرف دی او که د خدای د طرفه صدقه او بیا وروسته وایي فاقبلوا صدقته، د خدای صدقه قبوله کړه. د خدای صدقه خو دلته ابرا ده، څه شي ورکول خو نه دی، نو د خدای صدقه قبلول ضروري دی، دا د بندګانو صدقه نه ده. نو د آیات بحث ختم شو. بیم حدیث د عثمان او د عائشو چې دی به اتمام کو په سفر کې، نو ټول احادیث کې راځي تعولت کما تعول عثمان، د حضرت عثمان قصر پر خودل او اتمام کول دا په تعویل بنو یو عذر کو. نو عذرونه علماء مختلف نقل کړي. چاوي چې په کال عرب ډیر راغلو وی اسنه چې دا عرب د قمرمون پورو غنی دا قصر دا غي د یاره اتمام. سو کوئی دا حدیث د مسند احمد چې سړی کم دی وادو کې ول تلار شي نو هغه د کلی دی نو قصر باندې کوي. نو حضرت عثمان چونکه په مکه مکرمه کې واده کړو، هغه زړه دې ځای باشنده نو قصر نه کوي. شان ورشاه صاحب وای زمون دې سره تعلق نشته چې کوم عذر پیش کړی دی یا عذر قبول لیکنه دی، زمون دې سره تعلق ته چې قصر جائز اتمام جائز نه ګڼو، خو د تعویل د وجې نه کو. نو چې یو عمل سړی د تعویل د وجې نه کوي د یو عذر د وجې نه، خو اصل حکم نه بنا خو په عذر. عایشې بیبي مکو او د هغې تعویل دا و چې دی په حالت د روانه کې قصر ضروري ګڼه، او چې کوم ځای کې به یو ورځ 2 پڼ شو هلته قصر ضروري نه ګڼه، دې ته به رخصت د ترفیح وي. نو د هغې عمل سره هم تعویل ذکر دی تعولت. نو عایشې هم تعویلا کړی دی، دی دغه نه ګڼو خو بنا په عذر وه. نو چې عمل سړی د عذر د وجې نه وکړي خو حجت نه په شرع کې. پاتې شو د دارقطني روایت چې عایشه حضور ته وایي قربان تا قصر وکړه ما اتمام وکړه تا روژه ونیوله او تا افطار وکړه ما روژه وی احسن. نو ټول علما وایي دغه حدیث صحیح نه دی
او حافظ ابن تیمیہ پہ رد کوي دا قطعاً کیدی نشي چې عائشہ ام المؤمنین د حضور سره سفر کوي هغه نه مخالفت کوي. دا حدیث تینا که صحیح امکنو پس تا عمل له حضور پہ اقماس کرده وی دا خلص چو سدی کردی دا غری کرده. سلوره میں قیاس کو پر روجہ چه روجہ که سڑے روجونی سی نو جائز ہے نا نو که پا سفر کم سڑی اتمام کو نو جائز ورطوائے نا جائز والے وائے منگوئی پر روجہ که خوی اسقاط نشتا خدای خو معاف کړی نه دی روجه رستو کولی معاف کړی دی ما روجه یعنی که سړی نه نیسي دلیل یې دا دی چې خدای پاک ورسره فعدة من ایام اخر وایي فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر هلته خو روجه فرض کړی ده به په مونځ کې خو مونځ 2 رکعاته باقي فرض نه دی دا چې تاسو د 2 په ځای 4 کوئ نو د 2 رستو کې درنه تپوس کو دا فرض کوئ که نفل کوئ که فرض کوئ نو خدای پاک خو فرض کړی نه نو تشریع من عند بطونکم دی یو څه خدای فرض کړی نه تاسو پته نو چې شي فرض نه دی په د فرض په نیت یې ولګه که نفل وی نو به دې ته اتمام ولې وایي نفل جدا کوئ او فرض جدا کړ او کدا فرض وي د دې قضا به شریعت لازمه کړې وه لکه سفر کې چې سړی روژه ونه نیسي نو قضا یې لازمه ده معلومه دا شه چې دا 2 رکعاته فرض دي په سفر کې دا باقي دا شته نه نو په کوم نیت یې کوي د دې وجه نه ټول عمر کې حضور مبارک چرته اتمام نه دی کړی دا لومبه مسئله ده او دې کې دلایل په اعتبار زموږ مسلک قوي دی الحمدلله. دیمه مسئله دا چې مسافت د سفر څومره دی مسافت کې تقریبا برابر دی څوک ته تعبیر په څلورو بردو سره کې دلته براشي او څوک په 3 شوارو سره 3 شوارو زمازله تصدیق ملري او د نن سبا 15 کیلومتر دی او دغه څلورو بردو نه 14 فرسخه جوړیږي یو برید 4 فرسخه او یو فرسخ 3 میله نو 14 چې په 3 کې وې نو اته 4 میله جوړیږي سورت 48 یو برید 4 فرسخه یو فرسخ 3 میله نو تقریبا په مسافت د سفر کې برابر څلورم موده د سفر د قصر یعنی څومره موده کې به چې ته اقامتو کې قصر بکې او چې زیات شي نو به قصر نو عبدالله ابن عباس 19 وایي او د تبوک واقعه په دلیل کې پیش کړي احناف 15 ورځې وایي او دا نور ائمه 4 ورځې وایي د 4 ورځو دا بیان د تابعینو نه نقل لکه سعید ابن المسیب او د 15 ورځو بیان د ابن عمر نه نقل او د 19 ورځو بیان د ابن عباس نه نقل د ابن عمر دا حدیث په سننو کې او د ابن عباس حدیث متفق علیه او دا نور د مسلک د تابعینو مونږ وایو چې ابن عمر ابن عباس کې تعارض راشي ابن عمر زیات اتباع للسنت نو مونږ په 15 ورځو باندې عمل کو چې 15 ورځې نیت نه اقامت ته چې کمی نو به سفر ده دا 3 مسئلې شو څلورم دا چې نوع د سفر دا 3 وړ امامان په دې خبرو کې متفق دي که سفر د عبادت وي یا سفر مباح وي نو قصر به پکې کې سفر د عبادت لکه حج عمره علم او جهاد او سفر مباح لکه تجارت په نیت دی نو دې کې به قصر کې اگر سفر د معصیت د ګناه په غرض دی یا د عمل د صحیح نه وي نه کې وي قصر نشته دې وجه نه حافظ ابن تیمیه وایي که سړي نیت د زیارت د مصطفی کړي او سفر ولکې نو چونکې دا سفر ممنوع دی نو قصر به نه کوي زمونږ امام ابو حنیفه وایي
بنا د قصر په نفس سفر ده. هغه نیت سره زمون تعلق نشته چې نیت یې د ګناه دی که د عبادت دی. لکه په سفر کې چې روژه پرېښودل جایز دی، هر قسمه سفر چې کوي نو د سفر معصیت او غیر معصیت د نیت سره تعلق لري او بنا د احکامو په دې ظاهري سفر ده. نو سفر چې هر قسمه سفري ته به قصر کې او ګناه نه ګناه دی جدا خبره ده. ځکه خدای دا قید نه دی ویلی فاذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. ضربتم في الارض سافرتم في الارض، پس مکه کې سفر کوئ. موږ دا قیدونه ورسره نه وایو. پنځمه مسله ادا چې قصر د کوم ځای نه شروع کېږي. نو دې کې څلور واړه امامان متفق دي چې قصر د ښار نه چوشي شروع کېږي او چې په نیت د سفر د سفر وي. بعض علما وی یو ورځ پس، بعضې وی پس، بعضې وی چې د سفر حد پوره شي هلې به قصر شروع کړي. عام علما په دې دي چې د ښاري نه باروزي اگر چې کلي درته ښکاري نو ته به قصر شروع کړي او چې کوم کلي ته واپس راشي بیا نو هم که ښار وینې نه چې څو پورې داخل شوی نه. نو دا پنځه مسئلې شو خیال. امام بخاری په موده د سفر کې د ابن عباس قول اختیار کړی نور لسمه دی او دا صح ما فی الباب دی ځکه دا روایت متفق علیه دی. خو دا یاد داره دا چې څومره دغه راغلي دا واقعات دي د حضور مبارک نه نستن نه دي راغلی نه په موده د سفر کې سقیت او نه په مسافت د سفر کې. د واقعاتو نه علماء فقهاو دا مسائل مستنبط کړي دي. د دې وجه نه بعض غیر مقلدین وایي چې سفر موده او سفر مسافت دا متعین په شرع کې نه دی، د دې بنا په عرف ده. نو چې عرف کې یو څیز ته سفر وایي به سفر او یو مسافت ته مسافت د سفر وایي به سفر. نو که د تاکان نه پېښور ته راځې او ته ځان مسافر ګڼې نو قصر پکې کوه. زمونږ یو غیر مقلد استاد ما مونږ طالبان خو ټول کال ځان ته مسافر وایو لکه افغانستان دلته طلبوي که نه بیا لکه زه مسافر سړی ما نه څه غواړئ. موږ خو ټول مسافر یو بیا به ټول کال به قصر کوو. لکه عرف کې خلک مونږ ته څه وایي سړی یو سبق له راشي او په یو وطن کې اوسېږي نو هلکه ته د کوم ځای د مسافر سړی نو عرف کې خو دې ټولو طالبانو ته مسافر وایي. فقهاو کرامو چې دا تحدیدات کړي دي دا د اسانۍ د امت لپاره یې کړي دي ځکه یو سړی به ځان مسافر ګڼي بل به نه ګڼي، یو به مسافت ګڼي نو افراد تفریح به په امت کې راشي. نو د فقهاو لارې جوړې کړي چې نه دغه سفر دی او دغه نه دی چې د امت لایحه عمل یوی او چې داسې پرېږدي چې کوه په خپل اختیار. نو ته به ملا بهادر به یو شانتې کوي، نسواري به بل شانتې کوي، کونړ ملا به بل شان کوي، باجوړ ملا به بل شان کوي. نو په یو جمع کې به 15 مونځه جوړ شي، افراد تفریح به ترې جوړ شي. دا مذهب خو لایحه د عملي لاره د عمل چې په دې لاره مستقیم اوسېږه اخوا دې خوا مه کېږه کنې شرمخان به دې خور او چې داسې سړي ته اجازت کوي چې بس کوه په خپل طبیعت. بني آدم په طبیعت کې خو تناساني ده، تکاسل دی. نو دې به ځان له تناسانۍ او د تکاسل صورتونه خوښوي یا زما اساني په دې کې ده زه به قصر کوم خلاص. نو تاکان نه چې را روانېږي د مدرسې پورې دې به جمع بین الصلاتین هم کوي ځکه زه مسافر او قصر به هم کوي ځکه چې زه مسافر. آسانه به شي که نه امت کې به افراد تفریح راشي. دا فقهای کرام خیرخوا د امت او دې چې کوم صورتونه ذکر کړي دي دا د امت د خیرخواهۍ دپاره. نو د غیر مقلدینو چې بنا په عرف ته دا صحیح نه ده ځکه عرف مختلف وي. ته به یو څیز کې عرف کې دا ګڼې دی به دا ګڼې دی به دا ګڼې یووالی د عبادت به پیدا شي پاتې شي.
لکه سړي ته په قرآن سنت عمل کوه ډېره ښه زموږ په ایمان دی او سنت زما په نس د سنتو باندې عمل دا طریقه ده بل ملا بادر براشي زما په نس په سنتو عمل دا طریقه ده درې ملا بادر براشي زه دې ته سنت پیم دا به خلاصوي څوک نو تشتت انتشار به په عباداتو د مسلمانانو کې راشي الله نو دا غوړې جړې خبرې دي په دې مدوکه کې دا شته اوسم تاکان نه روانې پېښور پورې دا په عرف کې سفر د خیر دی ځکه خطر دین پورې لوبې دي علا عب الدین الله ولدې به څومره اوسېږي چې قصر وکړي نو علماء دې عبارت کې لږ اجرفه ده ځکه چې څومره اقامت خو دلیل د قصر نه دی بلکې دلیل د ترک قصر دی وکم یقیم حتی یقصر څومره اقامت به کوي چې قصر وکړي اقامت خو د پاره د اتمام نه د پاره د قصر نو کم یقیم فی المدت حتی یقصر څومره موده ده چې هغې کې قصر جایز دی نو دې حدیث ته ابن عباس نقل کوي 19 ورځې ابن عباس ته وایي حضور مبارک تبوک ته لاړ 19 ورځې اقامت او قصر یې کو اوس احناف ته څه جواب کوي احناف وایي دا حالت حرب حالت حرب کې کشپک میاشتې پاتې شي او تعین د مودې د مخکینی کړي بین الخرار والفرار نه کې به قصر کې دا خو جنګ له تلو نو څه مخکې نه خدا نه ویلي چې دومره ورځې به مونږ اقامت کوو په نن سبا کې که سړي باندې ډېر ورځې تېرې شي نو دی به اخلاق کې قصر به کوي الله دا حضور اقامت کم نه کړو تبوک کې ښه 19 په حج کې 10 ورځې اقامت کړو او فتح د مکه کې 14 ورځې او تبوک کې 19 ورځې او دې ټولو کې قصر کړی دی ځکه دا حالت حرب جنګ و جهاد حج په 10 ورځې اقامت وکړو او صف قصر به یې کړو الله د حج ورځ کې چې مدینې نه روان شو د مدینې راتلو پورې 2 رکعاته کړي دي الله دلته حیثیت ذکر کړي دا یاد لرئ زموږ مسلک دا دی که سړی حج ته ورسېد او 14 ورځې پوره شوې نو بیا به په مینا کې پوره مونځ کوي او که نه 14 ورځې نه پوره شوې نو مینا کې به قصر کوي مونږ دا قصر د سفر وایو درې واړه امامان دا قصر د سفر وایي نو که مسافر نه قصر به نه کوي اتمام به امام مالک صاحب دا قصر د حج وایي نو سک نو که سړی مسافري که غیر مسافري خو چې حج ته لاړې قصر به کوي 2 رکعاته به کوي هلته اوس فتوا په قول د مالک صاحب ده امام مالک صاحب قول دا د دلیل په اعتبار قوي دی ناری فتوا په قول نو هلته ټول په مینا کې په عرفات کې قصر کوي نو که لږې ورځې دې تېرې کړي او که ډېر ورځې تېرې کړي حضور مبارک قصر کړی دی خو دې سفر کې ځکه د مدینې د راتلو نه د مدینې واپس راتلو پورې د قصر کړی دی نو مونږ خو دا نه شو ویلی چې دغه قصر یې د حج امام مالک صاحب وایي حضور مبارک چې په مکه مکرمه کې مونځ وکړو سلام یې ګرځو نو اهل مکې ته وایي یا اهل مکه اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر یا د مکې خلقو مونځ پوره کې مونږ مسافر او چې بیا مینا ته او عرفات ته لاړ هلته یې دا نه وی همدغه د مکې خلک ورسره او څوک پاتې و څوک ورسره حج له تلو نو که دا قصر د سفر دی نو پکار دا چې مقیم خلقو ته خو دوباره اعلان کړی دی چې د مکې خلقو
مونږ پوره کې خو نه په مینا کې ویلي دي نه په عرفات کې ویلي دي مزدلفه کې خاصم د سبا مونږ دی ابو بکر صاحب هم داسې چل کړی په مینا کې او په عرفات کې 2 رکعاته کړی او عمر فاروق هم دا کار کړی او هغوی سره به مختلف حاجیانو د مکې به د بار د مکې او دی نه دی ویلی البته عثمان صاحب اتمام شروع کړ عبدالله بن مسعود ته چا وی عثمان صاحب اتمام کوي انا لله و انا الیه راجعون ما نبی کریم پس دلته قصر کړی دی ابو بکر صاحب پس مې قصر کړی دی عمر صاحب پس مې قصر کړی دی کاش د دې څلورو په ځای ما زما 2 رکعاته قبول شي ان اتمام خو به ظاهره مونځ زیات دی نو انکار یې وکړو په عثمان صاحب او بیا هم ورپسې نیت وتړوي نه دی خلیفه دی او دې کې به د هغې اتباع کوو نو د عثمان صاحب اتمام دا یو نښه ده د دې چې دا مخکې قصرونه د سفر وو نو عثمان صاحب ځان مسافر نه ګڼه نو ځکه اتمام کړو کنې د حضور مبارک او د ابو بکر او د عمر صاحب عمل په قصر کې دا په قصر د حج باندې حملول زیات اولا دي په نسبت د قصر د سفر دا نور امامانو چونکې مکه کې اعلانات کړو دوباره په مینا کې او په عرفات کې ضرورت نه ګڼه نو د عثمان صاحب عمل کې نه وي د اتمام نو مونږ به د قصر ته قصر د حج وي او د دې وجې نه امام مالک صاحب قصر ته قصر د نسک وي او جمع بین الصلاتین هم ده عرفات کې هغه جمع مونږ د حج وایو او دا قصر د سفر وایو امام مالک صاحب جمع هم د حج وایي او قصر هم د حج وایي او فتوا په دې ده د دې وجې نه که هلته لاړې امام سره مونځ کوو نو امام په شان مونځ کوي ځکه یو فصل مجتهدون فی دی او د امام مالک صاحب په مسلک د قاضیانو فتوا ده نو چې قاضي اختلاف ختمی قاضي چې په کوم جانب فیصله وکړه بس هماغه به معتبره هلته به لکه بعضې کابلیان شیخان او د قمقل پیرا دوی ځان لمونځ کوي ځان لمونځ به نه کوي امام د وخت پسې به تابع اوسې که رسېدی شي ټیک ته که ځان نه کوی نو په خپل مسلک کوي او چې د امام سره کوی نو د امام د وخت په تابع اوسېږئ شابه پیش نو باب الصلاة بمنا حضور په منا کې قصر کړی دی یقینا حضرت عثمان صاحب اتمام کړی دی او هغه هم تعوله باندې بنا دی تاویله نه کړی اصل یې نه ګڼی یعنې شابه دا دې لپاره وایي یعنی حضور مبارک په مینا کې مونځ کوو ښه په امن و نو دا خیر دی ان خفتم قید احترازي نه دی دا خیر دی واقعي دی ښه په حالت د امن کې و او حضور مبارک قصر کړی دی عثمان صاحب څلور وکړل عبدالله بن مسعود ته چاوي فاسترجع هغه انا لله و انا الیه راجعون دا څه کوي بیا وایي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع ابي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب من ركعتين فليت حج من 4 ركعات ركعتان متقبلتان کاش چې څلورو په ځای مې خدای 2 رکعاته قبول کړي یعنی بظاهر خو اتمام خو زیات مو دی نو ته پې ولې خفې نو دی وایي د دې څلورو په ځای مې هغه 2 وخت لکه موافق د سنتو دی خو بیا هم ورپسې مونځ وکړو ښه مونځ یې نه دی پرېښی وایي نه د خلیفه د وخت په تابع اوسېږي فتاوا ثنائیه کې لیکلي چې 48 مله دی بیبا فتاوا ثنائیه ده که او غیر مقلدین
دا غیر مقلدین مقلدین دی خدا چا مقلدین دی دا اقتعون ابسعون اجمعون دا تقلید نسو خالقی گینا ذکر ورطوے امین بالجہر یا دا مسئلہ وی دا زمون مسلک تے مسلک سے شیر زمون دا خلقونو خو یو مذہب شو کنا یو طریقہ شو بے ولی پا مذہب انکار کرے ونمم ولا اہل حدیث خرید دا فرش آمون ولا حنفی شافی خرید ذکر اہل حدیث خودی دی اہل حدیث کی بے دن لکا پیخور کی سڑیوی پیخور کی دا کم دے دا تعکال ہے نو تعکال خدا پیخور نبارتا ندے کرتا سو کوئی چی تو خدا دا پیخور والے ندے چی زان دا تعکال رہے نو تا بورتے زناورا خدا تعکال پا پیخور کی رکھا نو که درتوی حنفی نو زان تا اہل حدیث والے نوے نو اہل حدیث خودی اہل سنت والجماعت دا سلور والا مذہب دی دا غی میانس کے دا فرق دا پارا حنفیت و شافیت نمنے کسلے پیخور کی ورطے دا کم دے پیخور تو خالکہ پاکستانی زان تا سنگا پیخور ہوئے تو بورتے پیخور خو پاکستان کے لکھا دا پیخور پا وینا باندے سلے دا پاکستانیت ننوزی حنفیت و شافیت پا وینا سلے دا اہل حدیث ننوزی خودی والی نم اہل حدیث کی خور نور سے فرق نہیں شو آگا ما شوڑا یا والا دریشی لوش پیتا یو دی نو دی پتی خوشحالی چی نمو کلے دی اہل حدیث علیکہ زناورو دا اہل حدیث نخو نمو اہل قرآن کلے دی ذکر اہل حدیث نم پا حدیثو کی نظر آگا کتابونو کشتا و اہل حدیث ماہران دا حدیث تاوی لکا اہل نحو اہل قرآن اہل صرف او اہل قرآن نا آگا لی پا ابو داود او تیرو یا اہل القرآن چه کلی نمو دینا دے اہل قرآن کی دے دا اہل حدیث بنا قرآن خدے که حدیث آگی نم نے یریگی ولی یریگی سچل لے پاکی ذکر دا منکرین حدیث دانتا اہل قرآن نو دی منکرین فقہ دی دانتا اہل حدیث علیکہ دو ککی گئے ملک زان سر سوچو کہ مراقبہ شید دلائل خیرات ملا پشا اور سوچو کہ چدا منگا سوائیو لک فکرو کے راستو ہے پدے غور زیرو ٹک تک یو عالمی لوی واغت اب دخپل تحقیق مطابق یو مسئلہ واضح ہے آدھے پا اخپل تحقیق عمل کے کچھ تحقیقی پا تقوی فللہیت بناوی او پا پرزگارے او خلق تر دعوت نور کئی زان معصوم نگرے مسافت دا مدد سفر یاد ہے دی مدد سفر یو شواروز اموی یو شواروز چی سفری او دا عام فقها درے شواروز ہوئے فاغید از بکو پیسا بساب کردے دیم او منگے دا روزو پیسا منگوی پا سفرونو کی فرق بازی دا دشت سفر یو شانتی دا غرونو بل شانتی دا دیو جن احناف درے شواروز ہوئے او دوی مساعت سلیخ ملوئے ابن عمر ابن عباس یقصران و یفتران فی اربات برد دیو پا سلور بریدو کی قصر کاؤ وهو 16 فرسخن سلور بریدو نشپارت فرسخ جوڑے گی او یو فرسخ 3 ملہ دے نشپارت چی پا دریو کیوئے نو اتا سلیخ ملہ تی جوڑ دیوئی حضور مبارک خزد یو رضی سفر نمنا کرد بغیر محرمه معلومه داشت چه دیو رض سفر تم سفر وی یو سرید غیر مخلد اوی پا حدیث کی دا راضی کن فی الدنیا کاننا کا غریب
په دنیا کې داسې اوسېږه لکه مسافر. موږ په کور کې مسافر یو، ځکه چې حضور وایي غریب اوسېږه، په کور کې قصر کوي. کور کې قصر کوي ځکه وایي زه خو مسافر یم. حضور وایي ځان مسافر حساب که په دنیا کې. واه 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 دا مزې په ښار کې اوس یې درته ډېره اسانه کړه، په کتاب او سنت عمل کوئ، په کور کې قصر کوئ. ځکه حدیث کې راغلی دی کن فی دنیا کانک غریب، دنیا کې داسې اوسېږه لکه مسافر. موږ مسافران یو په کور کې. په کراچۍ کې بیا هغوی ځان ته غربا وایي، نو د هغوی داسې خبرې دي چې خندا به درشي. او هغوی وایي اصلي اهل حدیث موږ یو. ای دې نورو اهل حدیثو ته مبتدعان وایي او مشرکان. دا مرکزی اهل حدیث ته، نورستاني اهل حدیث ته، باجوړي اهل حدیث ته وایي دا مشرکان دي. اهل حدیث موږ یو، ځکه فطوبى للغرباء حدیث کې راغلی دی چې دنیا کې بار قسمه خلک دي، فطوبى للغرباء، بختور دي غرباء. وی هغه غرباء اهل حدیث موږ یادوي. نو کراچۍ کې جماعت دی. ما ته ویلو دا اشاره په مسله کې مدرسې هم د زه ورغلی او یو سړی پکې زموږ د سبق ملګري وروستو په درجو کې خو را سره سفر کې یو ځای نو هغه غربا هغې خپل امام یې مخکې امام یې عبدالستار اوس دی عبدالغفار د هغه ځای ما سره اشنا دی. خو دې غربا یې اهل حدیث، نو هغه دې نور اهل حدیثو ته بدعتیان وایي. دا بدعتیان دي. ما یو ځل ما سره پنځپیریان حضراتو په دوره کې په عثمانزو شي، ما وی هر چاته مبتدین مو داسې خلک به پیدا شي چې بیا به تاسو ته بدعتیان وایي. پیدا شو وروستو عثمانیان، مسعودیان، جماعت المسلمین، هغوی دې ټولو ته مشرکان وو. اهل حدیث سره هم ستړي مشي نه کوي، وایي دا مشرکان سلام پې نه اچوي. ټول پاکستان کې موږ 3000 کسان مسلمانان یو، باقي ټول مشرکان. ما اوس ورته ځان ټینګ الله چې په هېڅ نه پوهېږې دومره ځان پوهوی چې امت رسول علماء صالحین عام امت په کومه لار تېره شوې ده زه په هغه لار روان. ځکه حضور مبارک وی مشکات کې به ویلي اتبعوا السواد العظم، چې کومه لویه ډله د مسلمانانو په کومه لار روانې په هغې روان اوسئ. مونږ چې حافظ ابن تیمیه بعضې مسایلو نه انکار کوو نو هغه مخالفت کوي د علماو. څومره علما چې دي دا کتابونه یې لیکلي، شارحین دي، احادیث را رسول دي، د هغوی مسلک یو شانتې د ابن تیمیه په بعضو مسلو کې جدا دی. نو بعض خلک ابن تیمیه کې غلو کوي په یو جانب، څوک په بل، موږ اعتدال کوو. بعض خلک ورته شیخ الاسلام وایي، هغوی قسم دی د یو امام خبره نه مني خو د شیخ الاسلام ابن تیمیه مني، د صحابي نه مني، د تابعي نه مني، د ائمهو نه مني، د څلورو واړو، د فقهاو، د ابن حجر، د عیني، دا ټول شارحین. شیخ الاسلام صاحب دا ویلی دی. نو دا غلو کوي، هغه معصوم ګڼي او پس ته رسول الله نه د قوم لوی رهنما او هادي ګڼي. نو دا غلو ده. دویمه ډله ورته خراب وایي، ضال مضل ورته وایي. ما سره دواړه کتابونه شته، چې څوک ورته ضال مضل وایي او چې څوک معصوم ګڼي. موږ د اعتدال لار خو موږ وایي عالم او پاک ښکلی سړی او مبارک، خو خطی راځي انسان نه، نو په خطا او په شاذو خبرو کې موږ اتباع نه کوو او باقي فایدهمندو خبرو کې منو. د اعتدال مسلک ښه دی که نه؟ دا زموږ د علماو مسلک او باقي لار هماغه ده چې په کوم باندې امت علما صالحین او اتقیه او اولیا تیر شوي دي، هغه لاره ده. موږ شاذو لارو پسې نه ځو، خپل کار به کوي. کومه لار چې راهروندی او په هغې بادشاهان، علما، صالحین، کتابونه، مصنفین، مؤلفین تیر شوي او کتابونه پرې لیکلي شوي، هغه زیاته اسلمه ده په نسبت د شاذو. نو شاذو ری پسې
او شاذ خلق پس مزه ټیک ته بے عزتی مکه بے عزتی خنر چې عالم د امت رسول او د اهل سنت نه حافظ ابن حجر په فتح الباری کې ابن تیمیه نه رسته د پاغرب کې دا د قبیح خبرې دي چې نقل دي حوادث لا اول لها قیام د حوادث په ذات د باری تعالی قدم د عالم او د خدای نزول په حرکت او په انتقال ویل او د خدای کلام په حروف او په اصوات ویل دا خبرې دي چې قبیح خبرې دي چې دنه نقل دي خدای نزول چې کوي نو په حرکت انتقال کې ها نزول په ثلث دلیل کې خو ارزه کې بدل لې مونږ ته ثلث دلیل داري نو په کابل کې ثلث دلیل نیمه غنټه پس راځي او بیا د کابل نه خوا که 1500 میله فاصله کې خاریال ته بل راځي نو خدای خو مسلسل په انتقال او په حرکت کې زی راځي به د عرش او د اسمان په بیز ځکه دا شپه خو بدلېږي که نه دا شپه ورځ بدلېږي اوس مونږ دا وخت سبا دی په چین کې او په جاپان کې غرمه ده او سعودي عربو کې لانمار نه دی راختلی مثلا او امریکا کې شپه ده او لندن 15 غنټې زمونږ نه رستو دی هلته هم پېشمنۍ مال دی نو د هغې ثلث دلیل هغه دی او زمونږ ثلث تېر شوي دی نو هر وطن کې ثلث بدلېږي لکه ماښام چې بدلېږي ماسخوتن چې بدلېږي دا ټول وختونه د ټول جهان یو شانتي دي که بدل دي دا خو عقل او بداحت یې مني نو ثلث دلیل به هم بدلېږي نصف دلیل به هم بدلېږي لکه نو خدای پاک به مسلسل په حرکت کې د عرش او د اسمان په منځ کې به ځي راځي چې د نزول معنا د حرکت او انتقال شي هغه معنا د نزول انتقال او حرکت لي هلکه دا خو عقل نه مني چې خدای به د عرش او د اسمان په منځ کې ځي راځي لکه د تاکال بس چې پېښور بیز کې ځي راځي تاکال او دا څه وایه لکه دا د خدای د ذات سره ښایي نه نزول د خدای صفت چې موږ په ایمان نه وړو د سلفو صالحینو مسلک منلو بغیر د شرح او د تعویل نه نو سلفیان موږ یو او دا تعویلونه او معنا دا رستنو ملیانو ذکر کړی دی موږ سلفیان یو الحمدلله ایمان نه وړو په څومره صفاتو د خدای چې په قرآن او حدیث کې دي زیات تفصیل ته نه ځو نه پرې ځان ځکه موږ پې مکلف نه یو او زموږ د عقل نه بالاتر دی او که مناسبه معنا کوي چې خلک پې پوهوي نزول نه مراد د خدای رحمت او احسان دی د خدای رحمت دی قوم ته متوجه شو دی وخت کې په دې ته دی وخت کې دی وخت کې دی وخت او نزول په معنا د حرکت او دا به څنګه خدای وي چې حرکت او انتقال نه کوي او په ځای ناست دا خبرې دي او عرش باندې چې ناست نو عرش پې پوره ډک دی عرش مخلوق دی او مرکب دی هغې طول او عرض لري دومره ګزه اوږد دی دومره ګزه پلن دی مثلا نو خدای پاک هم دومره ګزه اوږد شو دومره ګزه پلن شو دا څه وایه نو دا خبرې د هغه نه نقل دا په حنابلو کې یو ډله وه سالمیه او کرامیه د هغې هغه مسلک پکې راغلی دوه هم ثلثین د حنبلیانو په دغه عقیده د ابن تیمیه په دغه کې پیدا شو او دغه رنګ پې غالب او نور درې حصې د امت او یو حصه د حنبلیانو یعنی ټول شوافی ټول احناف ټول مالکیان کتابونه وګورئ قرطبي څه وایي نووي څه وایي خطابي څه وایي قاضي عیاض څه وایي بیضاوي څه وایي بیهقي څه وایي طحاوي څه وایي دا د امت علما چې مونږ ته دین نه رسولی دی او د احادیثو شرح او وضاحت یې کړی او د قرآن او د حدیثو معنی را رسولی د هغې څه وایي نو دغه علماو پسې روان شو که یو شخص پسې او د هغه صرف شاګردان دي د هغه لکه ابن قیم او ابن رجب ابن کثیر هم ته مخالف او ذهبي امزولی دی هغه ورته رساله لیکلې رسالة الذهبي الی ابن تیمیه ورته وي ستا اتباعو کې غوایان دي خره دي ته خپلو مخالفینو ته ګمراه دا یریږي نه او په خپل علم غاوره هغه ورته نصیحت کوي ذهبي دا ولې کې هغې ټولو ته ګمراه ټوله شاعره ګمراه
او جهانیه ورته وي، یعنی دوی د خدای صفت نه مني. ولې؟ ځکه دوی نزول په معنا د حرکت او انتقال نه مني. هلکه دا معنا نو دغه شاذې خبرې ده. نو موږ احترام کو، ښکلی مبارک سړی ګڼو، خو په مسایلو کې بعضو کې خطا دی، شاذو کې اتباع نه کوو. پېښېدل آخرت د علماو به بې عزتي نه کوي. چې علما وي د اهل سنت سمه د 800 کیلومتر نه 15 د 800 میلونو نه 15 کیلومتر تقریبا جوړې. باب یکثر اذا خرج من موضعه. دا څلور واړه فقها په دې دي چې د وطن ښار نه ووتې نو قصر به شروع کړي. وخرج علي بن ابي طالب فقصر ويرى البيوت. علي صاحب ووت، کورونه یې لیدل، او چې ښار نه ووته نو قصر یې شروع کړ. فلما رفع نه دی پکار، رجع پکار. ستاسو دې کې څه دي؟ فلما زما دې کې رفع دی. فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. چې واپس راته چاوي کوفه خدا د ښکاري وینا خیر د قصر بکو چې څو پورې داخل شوي نو کوفه په ډبه ده. کوفه عربی کې ټوپې ته وایي، په اوچت دی دا ښار جوړ دی. دا عمر صاحب جوړ کړی یو سرحدي ښار د ایران دغه دپاره. ایرانیان خو مسلمانان چې خو دا بې اعتباره خلک دي، مجوسیان، او د هغې زړه کې حته کو د عرب اوس هم دی. ایرانیان عربو ته سپک ګوري چې دا زمونږ نه په سوچت. که تاسو د رستم چې لومبۍ جنګ شو د عمر صاحب زمانه کې، د هغه مکالمه او عمر صاحب چې سړی ورلېږلي مغیره ابن شعبه، بیا عامر ابن ربیعه ورلېږلي او خبرې ورسره کړي دي، خبرې چې وګوره حیران دی. رستم ورته څه چلته چې د عربی مرکز جوړ شي، مرکز ثقافي عربي، نو دوی هلته مرکز فارسي جوړ کړي. زما فارسي په خوښه اوس مې نه ده خوښه، او د نه خوښېدو وجه مې دا ده چې دوی عربی سره پې مقابله کوي. هلکه زناورو عربي زمونږ د مذهب ژبه ده، زمونږ د پیغمبر ژبه ده، زمونږ د کتاب ژبه ده. فارسي کیسې دي؟ نه زمونږ د مذهب ژبه ده، نه زمونږ د کتاب ژبه ده، نه زمونږ د مسایلو ژبه د شمالي اتحاد والا ده. خپل کار به کوي. موږ شمالي اتحاد څه کوو؟ فارسي او پښتو کې څه فرق دی؟ دی وایي هماما دغه وایي عاشقان ته الصلاة اول ما فرضت رکعتان فوقد الصلاة سفر وتم الصلاة. ظهري وایي چې ما عروه صاحب ته ووایي دا د عایشې خورای دی که نه، چې یو طرف ته دی ترور دا وایي چې سفر کې مونځ 2 رکعاته راغلی دی، او بل طرف ته به هغې سفر کې اتمام کوو. دا ولې؟ نو هغه وایي تعولت ما تعول عثمان، دی به تاویلا کو لکه عثمان صاحب. د موافقت د عثمان سره په نفس تاویل کې دی، نه په نوع د تاویل کې. هغه به یو شان کو، د به بل شان کو، او مقصد یې دا چې د اتمام په تاویل بناو. تاویل ظاهرا د هغې دا معلومیږي چې دې رخصت ترفیح ګڼه، یعنی چې په حالت د سیر کې وي نو قصر کوه، او چې په حالت یو ځای کې پړاو واچوې یو ورځ 2 دفعه، نو هلته بیا قصر مه کوه. مجتهده وه عایشه، خو لوی عالمه ده، نو مجتهد یو ری خوښه کي په خپل اجتهاد، خو په هغې کې مستحق د یو اجر دی اگر چې خطا شي. مغرب داسې مونځ دی چې دې کې صلات په سفر حضر کې 2-3 رکعاته راغی. یو مشهور محدث ته خطا شوی دی ابن دحیه، نو هغه به په قصر په مغرب کې 3 رکعاته په ځای به 2 رکعاته علماو پیرت کړی دی چې نه، مغرب کې قصر نشته،
سما ګوره دې جمع تبا ګوره دې جمع سره بقي درازي جمع بین الصلاته یو هو اعجله السير چې تلوار به او په مزل دیم دا چې قل ما يلبس لک ساعت وقت به پکې وکړه نو که سړی په حالت د سفر کې او زر ځان له ټول غواړي او ځای ته تیار راځي ډاکوانو یری نو بیا دغه شان کولی چې څنګه حدیث کې راغلی دی او هغه زمونږ په نیز په جمع فعلي حمل دی دغه جمع فعلي ده منځ کې به لږه وقفه وکړي سم یا په وخت مشترک د کابل ته تم یو مولا را سره او تاسو نوم یې نه علم ځکه پېژنې ما ورته جمع بین الصلاتین وی نه ما خدا وخت دا چې موږ په حدیثو کې دا ټول عمر تعویل کوو چې جمع سوری او جمع فعلی جمع سوری جمع فعلی نو دغه جمع ده که نه بیا دا تعویلونه څه لګوي مانا بعدش درس هم دا حدیثو کې خو دومره رنګ پې د تقلید غالبي چې بس هغه مطالعه هغه متونو پورې هغه خواهش شارعین نه پورې چې دې څه وایي او دا تعویل د جمع فعلي ولې کوي جمع سوری ولې وایي جمع سوری هم دغه ته وایي چې لږ یو اخر کې وکړي بل اول کې وکړي او قل ما یلبس لږ وقفه پکې تېره انا ګوره دې مکې مکرمه کې ابن عمر او د دې ځای نه د خبر ورغی صفیه بیبي رور مشهور ظالم و مختار ابن ابي عبید ثقفي او دا خور مبارک عالم نو دې خبر ورولې خاون پسې چې زما لیدل غواړي خراشه ځکه نن زه په اخر ورځ د دنیا کې او په اوله ورځ د عقبا کې بس ابن عمر را روان شو نو درې ورځې کې ځان با رسول دې مدینې ته چې راورسېد خدای ښځه ښه کړې وه ښځه یې ښه انا اوس تېزې موټرې په 3 ګنټې کې رسي 3 نیمې کې ځکه صاف سړکونه دي پلار انا ګوره دې ته ګوره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل السير يقيم المغرب فيصليها 3 ثم يسلم ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء لكشان وخابه بكوك أنا نفل به پلارك نكون پر سفر أنا دا مسئلہ اتفاقی ده نفل په ساروی کیږي په بس کې کیږي په ګاډي کې کیږي هر طرف ته چې دی مخ فرض کې استقبال ضروری او قیام مهما امکان چې څو پورې کېدی شي انا پساوی بے سجدہ ملگا و پیشانہ کوا رکوع لگا کما او سجدہ داغین زیاد انا دا ټول متعلقات دي د سفر که سفر کې روان نو فرض د پاره برا کوزيږي البته کای کې عذري لکه باراني خټي لاندې وبي پسین کې سفر ده یا د دشمن یاره یا زنانه ده وي که زه کوشم ما بسوري به څوک به خیر د ساروي د پاسه ده انا
وتر مثلا تمامل ابن عمر سے وتر قیام اللیل ته وتر به پدې کول الا او سنت یې ګڼل سم حمار ناشنا مسئلہ پدې ده ها چې حمار دې وخه آرامه ده ذاتن پلیت ده نو په پلیت تاروی باندې یعنی چې حرامي پاغه مسکی کنه دی و یو کی دغه پاره خو بدن خو پاک ته کنه دی و جنا خپله پاک ده او تا پیزینی خیمی دغیخه نو خیر دې که ساروی دې داسې ساروی چې وخه آرامه ده خو موږ پکې نو په حمار مسکی وای دا وای وی انس ابن مالک چې د شام نه راته نو عین التمر زه ته موږ استقبال لورلو د شاګردان دي دا د دین نمونه